بسم الله الرحمن الرحیم. د فورث سیمسټر ډیولپمنټل سایکالوجي کې مونږ سره فرست نمبر یونټ دی انټروډکشن ټو سایکالوجي. په دې کې مونږ سره اوبجیکټیوز چې کوم دي کنه مونږ ته وایي اوبجیکټیوز پکې دا دي چې سایکالوجي څه ته وایي. بیا د په سایکالوجي کې مختلف قسمه نظریات پیش شوي دي، هغه به پکې مونږ وایو. صحیح شو، مختلف قسمه خلکو پیش کړي دي. بیا د سایکالوجي ځان له فیلډز دي، کوم فیلډز دي هغه به پکې ګورو. بیا چې دا ټول څه مونږ ووایو سایکالوجي کې چې سم شي کوم سیزونه دي هغه مونږ انډرسټینډ کو، په هغې کې چې کوم اپلیکیشنز دي صحیح شو، د هغې څومره اپلیکیشن دي هغه به مونږ د نرسنګ سره ریلیټ کو چې د نرسنګ سره اوس د دې چې کوم دی څه تعلق دی. نو راځو فرست نمبر سلایډ ته راځو. په فرست نمبر سلایډ کې مونږ ته وایي ډیولپمنټل سایکالوجي څه ته وایي. نو ډیولپمنټل سایکالوجي نه مخکې اول سایکالوجي پیژنه. سایکالوجي مین د سایک ټکي راځي د مایند دپاره، او لوجي مین سټډي. نو د مایند سټډي ته مونږ څه وایو؟ ساینټیفیک سټډي of mind is called psychology. اوس دا مایند چې کوم کارونه کوي صحیح شو، مایند کارونه لکه تھنکینګ کوي، پرسپشنز دي، پرابلم سالوینګ دي، لرنینګ، دا ټول هر څه چې کوم دي دا تعلق ساتي د چا سره؟ د مایند سره. دا ټول کارونه د چا دي؟ د مایند دي. نو دغه ټول فنکشنز به مونږ چې کوم دی سټډي کوو په څه کې؟ په سایکالوجي کې. اوس د سایکالوجي یو برانچ دی چې د هغې نیم دی ډیولپمنټل سایکالوجي. ډیولپمنټ چې کوم دی، ډیولپمنټ څه ته وایي؟ او یو بل یو ورډ دی چې هغه دی گروث. لکه ماشوم چې څنګه پیدا شي که نه، نو هغه چې غټیږي د هغه هر یو ارګن چې کوم دی په سایز کې سیوا کېږي. مطلب د هغه هر یو سیل چې کوم دی هغه ډیوایډ کېږي او نور ډیوایډ کېږي، هر یو ارګن یې سایز کې سیوا کېږي. نو چې سایز کې سیوا کېږي دې ته مونږ وایو چې دا ماشوم څه کوي؟ دا گروث کوي. اوس د ده دا کوم ارګنز چې کوم دي که نه، نو دې کې د ټایم سره چې کوم دی چینجز راځي. مطلب چې د ماشوم چې کوم ارګن هغه ول یو شان، بیا چې کله ایجډ شي که نه، نو د هغه ارګن بیا بل شان شي. صحیح شو. نو په دې ارګن کې چې د ارګن په دې فنکشن کې چې دا کم چینجز راځي که نه، دې ته مونږ وایو چې د ارګن اوس ډیولپ کېږي، دا میچور کېږي. صحیح شو. نو دې میچورټي ته د دې ارګن مونږ څه وایو؟ ډیولپمنټ وایو. اوس کو چېرته دا کار چېرته برین سره کېږي، کو د برین سره کېږي، د برین د فنکشن سره کېږي که نه، نو هغه ټول څیزونه به مونږ په څه کې وایو؟ په ډیولپمنټل سایکالوجي کې به مونږ وایو. دا د لایف سره چې کوم دی دا کېږي دغه شان. نو ډیولپمنټل سایکالوجي چې کوم دی دا څه شی؟ دا د سایکالوجي برانچ دی. صحیح شو، برانچ دی. په دې کې به مونږ درې څیزونه سټډي کوو. یو دی فزیکل ډیولپمنټ. زمونږ د برین چې کوم فزیکل ډیولپمنټ دی صحیح شو، هغه به پکې سټډي کوو. زمونږ برین لکه فزیکل ډیولپمنټ به زمونږ څنګه کېږي صحیح شو، زمونږ هایټ، زمونږ واکینګ سټایل، زمونږ چې کوم بیلنس دی، چې کوم ابزرویبل دي صحیح شو، دا کوم چې ابزرویبل دي دغه قسم ډیولپمنټ دا به ټوټل چې کوم دا مونږ په څه کې سټډي کوو؟ دا به فزیکل ډیولپمنټ کې به مونږ ته راځي. بل دی کوګنیټیو دی. کوګنیټیو ډیولپمنټ څه ته وایي؟ نو د ټایم سره چې کوم دی که نه، د ټایم سره کوګنیټیو ډیولپمنټ کې لکه زه به ویم تھنکینګ پروسس. کوګنیټیو ډیولپمنټ یاد ساته دا تعلق ساتي د منټل پروسس سره. د منټل پروسس کې کوم راځي؟ لکه تھنکینګ شو، پرابلم سالوینګ شو. لکه ماشوم دی اول د میتھس کوېسچن سالو کوي، ماشوم دی صحیح شو، هغه صحیح نشي سالو کولی، خو چې کله دا غټیږي نو د برین دومره ډیولپ شوی صحیح شو، د منټل پروسس دومره ښه شوی چې هغه بیا هغه پرابلم چې کوم دی هغه په اسانه سالو کوي. نو دې ته وایي کوګنیټیو ډیولپمنټ. چې کوم منټل پروسس وي د هغې کې ډیولپمنټ راځي. بل دی سوشل چینجز. سوشل چینجز څه ته وایي؟ نو د ماشوم چې کوم اولنی تعلقات وي هغه یو شان وي، بیا چې کله دا ورو غټېږي د انټریکشن د ریلیشنشپ دا چې کوم دی د هیومن سره، د نورو د انوایرمنټ سره، نورو څیزونو سره هغه بدلیږي، هغې کې ډیولپمنټ راځي، هغې کې چینجز راځي. نو دا څیز به چې کوم دی، نو دا درې څیزونه چې کوم دي که نه، دا به مونږ په چا کې سټډي کوو؟ په ډیولپمنټل سایکالوجي کې. نو د لایف سره، د لایف ټایم سره چې کوم دی زمونږ په برین کې ډیولپمنټ کېږي، په برین کې چینجز راځي، او دغه ټول چینجز به مونږ په ډیولپمنټل سایکالوجي کې څه کوو؟ سټډي کوو. اوس په دې سلایډ کې مونږ سره دی میجر پرسپیکټیوز آف سایکالوجي. مختلف قسمه نظریات دي چې سایکالوجي کې پیش کړي دي. په هغې کې اولنی دی سایکو انالیټیک دی. سایکو انالیټیک پیش کړی وه سیګمنډ فریډ چې کوم دی دا پیش کړی وه. په دې کې چې کوم دی زیات تر فوکس سیګمنډ فریډ په چا کړی دی؟ په انکانشیس مایند باندې. نو په دې کې به مونږ ګورو اوس انکانشیس مایند څه ته وایي؟ نو څه څیزونه داسې وي که نه چې هغه زمونږ په مایند کې هیډن وي، خو هغه زمونږ په بیهیویر کې چینجز راولي. لکه اگزامپل به زه تاسو له درکړم که نه، یو ماشوم دی هغه په وړوکوالي باندې چېرته یو سپي یارولی صحیح شو، ډاګ یارولی دی صحیح شو، نو د ده په ذهن کې دا فیر موجود شو. دا فیر
په ده کې اوس شو د چا نه د ډاګ نه. اوس چې دا څومره مغټېږي که نه او دا په لاره باندې سپی ایني ډاګ ایني نو دا به ایسته د هغې نه هسې بیسې هېرېږي. نو دا قسم دا فیر چې په ده کې کوم موجود دی د ده په دې بیهیویر کې چینج راوستو نو دې ته وایي انکانشیس مایند. لکه بل اگزامپل داسې دی که نه لکه ته یو ځای کې کار کې او هلته ستا بوس دی او هغه بوس چې کوم دی که نه ته هغه څه کار کې او ته هغه ته آواز کې او کله ناکله ایسته ستا خوله غلطه شي صحیح شو دې ته مونږ فریډیم سلیپ وایو. نو ستا خوله غلطه شي او هغه بوس ته د چا آواز وکړي د خپل پلار ورته آواز وکړي نو دا چې کوم دی ته چې د پلار ته آواز کې که نه نو دا ستا په دې ذهن کې موجود و صحیح شو دا موجود و مخکې نه خو دې ستا په دې بیهیویر کې چینج راوستو نو داسې قسم چینجز ته بیا موږ څه وایو دا بیا موږ سره په څه کې راځي دا موږ سره راځي په انکانشیس مایند کې چې دا زموږ کنټرول کې یم نه دا زموږ کنټرول کې نه خو دا بیا ستا بیهیویر کې بیا هم چینجز راولي. نو داسې قسم نظریه چې کوم دا چا پیش کړې وه دا سیګمنټ فریډ پیش کړې وه په سایکو انالیټیک کې. بل دی موږ سره بیهیویریزم دی. بیهیویریزم دې ته وایي که نه چې د کنډیشن مطابق چې کله بیهیویر کې چینج راځي لرنینګ کېږي صحیح شو بیهیویر کې چینج د کنډیشن مطابق. اوس هغه کنډیشن څنګه دی صحیح شو نو دې باره کې چې کوم دی اگزامپلز یې ورکړي صحیح شو هغه به مونږ وایو. نو د کنډیشن مطابق سره چې کله بیهیویر کې چینج راځي دا مونږ بیا وایو په چا کې دا په بیهیویریزم کې وایو. هیومنزم څه څیزونه داسې که نه چې هغه د ابا و اجداد نه را رواني نو هغې ته مونږ وایو انهریټنټ وایو صحیح شو چې دا څیز چې کوم دا انهریټنټ نو څه ګډ څیزونه داسې دي که نه چې هغه انهریټنټ وي صحیح شو د هیومن کې نو هغه څیزونه به ټوټل مونږ څه وایو په هیومنزم کې وایو. فوکس به ټوټل مونږ په دغه څیزونو کوو. بل دی بایولوجیکل او بایومیډیکل. نو څه فیکټرز داسې دي که نه بایولوجیکل فیکټرز چې هغه زمونږ په بیهیویر کې چینجز راولي او دا بیهیویر کې دا چینجز څنګه راولي نو دا ټولې خبرې به مونږ په څه کې کوو دا بایولوجیکل بایومیډیکل لکه هارمونز دي نیورو ټرانسمیټرز دي دا زمونږ په بیهیویر کې چینجز راولي صحیح شو دا به مونږ وایو. بیا دی کنسټرکټیویزم دی صحیح شو زمونږ لکه د ټایم سره چې کوم دی مونږ ډیولپمنټ کېږي که نه نو زمونږ په نالج کې زمونږ پرسپشن کې چې کوم دی د هغې شیپینګ کېږي د هغې ډیولپمنټ کېږي. اوس د دې چې کوم رول دی د سوشل لکه کوم سوشل دی کلچر دی کنټیکس دی که نه نو په دقه نالج او په دې پرسپشن په دې زیاتوالي کې د دې سوشل او د دې کلچر کنټیکس څه رول دی دا ټوټل به مونږ چې کوم دی په څه کې وایو کنسټرکټیویزم. مونږ چې دا کوم انډرسټینډینګ کوو که نه مونږ چې دا کوم لرنینګ کوو که نه د سیز کولو دا نالج چې زمونږ سیوا کېږي که نه نو په دې کې چې کوم دی د سوشل او د دې کلچر کنټیکس چې کوم دی ډېر زیات غټ رول دی نو دا ټوټل چې مونږ په څه کې وایو دا په کنسټرکټیویزم کې وایو. بیا دی کوګنیټیویزم دی صحیح شو. کوګنیټیویزم څه ته وایي په دې کې به مونږ زیاتر فوکس کوو په څه باندې په منټل پروسس باندې چې زمونږ منټل چې کوم ډیولپمنټ کېږي لکه مونږ یو اگزامپل اګستو تھینکینګ پروسس شو. تھینکینګ پروسس چې کوم دی که نه هغه ماشوم چې کوم دی یو شان تھینکینګ پروسس کوي او چې کوم غټ کسان یې هغوی بل شان تھینکینګ پروسس کوي. نو منټل پروسس به مونږ ګورو یا پرابلم سالوینګ وګورو نو ماشوم پرابلم سالوینګ څنګه کوي بیا غټ چې شي نو پرابلم سالوینګ څنګه کوي نو دا ټول منټل پروسس چې کوم دی که نه دا به مونږ په څه کې وایو دا به مونږ په کوګنیټیویزم کې به مونږ وایو. اوس په دې سلایډ کې دی سایکو انالیسیس. نو سایکو انالیسیس دا هغه پرسپیکټیو کوم چې سیګمنټ فریډ چې کوم دی هغه پیش کړی صحیح شو. دوی وایي سایکو ډاینامیک پرسپیکټیو اوریجینیټډ وذ د ورک اف سیګمنټ فریډ. نو دا چې کوم دی دا پیش کړی چا دا نظریه دا سیګمنټ فریډ کړی وه. اوس په دې پرسپیکټیو کې دیس پرسپیکټیو امپیسایز نو خبره دا ده که نه دا پرسپیکټیو د څه دپاره دا د دې دپاره و که نه چې د هیومن چې کوم بیهیویر دی هغه ایکسپلین کی. هیومن دی صحیح شو د هغه کوم بیهیویر دی د هغې ایکسپلین کولو دپاره یا خلک چې کوم دی پیپل دی او هغه منټلی ایل دی صحیح شو منټلی ایل دی د هغوی د ټریټمنټ دپاره د هغې دپاره چې کوم دی سیګمنټ فریډ دا سایکو انالیسیس دا یو پرسپیکټیو دی هغه پیش کو. اوس په دې پرسپیکټیو کې چې کوم دی د هیومن د بیهیویر د رایستو دپاره ایکسپلور کولو دپاره او د هغوی منټل ایلنس ټیک کولو دپاره
هغه په کم سیزونو باندې زیات تر کار وکړو. هغه کار دا وکړو که نه په انکانشیس مایند باندې کار وکړو. صحیح شو چې لکه داسې کم سیزونه دي چې هغه د په دې مایند کې چې کوم دی هغه سټور دي او هغه د د بیهیویر کې چینج راولي او د منټلی ایل کړی دی. صحیح شو. یا داسې کم ایکسپیرینس دي د سره په چایلډ هوډ کې داسې کم ایکسپیرینس چې د هغې د وجې چې کوم دی دا اوس یریږي چې نه اوس دا چې کوم دی د هغې د وجې دا ایل منټلی ایل او د په دې بیهیویر کې چینج راځي. یا داسې قسم انټر پرسنل ریلیشنشپ داسې کم ریلیشنشپ د ته په پاست کې ملاو شوی او چې د هغې د وجې د په دې ذهن کې اوس کنفلیکټ دی. دا اوس یریږي چې دا هغه ریلیشنشپ ونه کړي او د ریلیشنشپ نه چې کوم دی لرېوالی اختیاروي او یریږي. صحیح شو. نو د دې شیزونو د دې دریو شیزونو په باره کې چې کوم دی دا پرسپیکټیو سیګمنټ فریډ پیش کو چې څه چل وکړي د هیومن چې کوم بیهیویر دی هغه ایکسپلور کړي هغه ایکسپلین کړي چې دا هیومن بیهیویر دا ولې داسې دی. صحیح شو. او بیا داسې چل وکړي چې دا کس دی دا منټلی ایل دی دا د څه د وجې دی. نو چې دا ټول سیزونه د دې د ټریټمنټ دپاره هم دا یو قسم تھراپي هم ده سایکو انالیسیس. صحیح شو. اوس موږ راځو نیکسټ. نو دا خبرې چې کوم دی په دې سایکو ډاینامیک پرسپیکټیو کې سیګمنټ فریډ کړي دي. په دې نیکسټ پیراګراف کې وایي که نه نیکسټ پیراګراف کې دغه ورکړی دی د سیګمنټ فریډ هسټري ورکړي. سیګمنټ فریډ چې کوم دا څوک نو دا وینا چې کوم دی دا یو ځای نیم دی. صحیح شو. نو په 1856 کې دا پیدا شو او دا هی ګریجویټډ فرام د یونیورسټي اف وینا ایٹ د ایج اف 26 کې چې کوم دی د ایج کې دا د یونیورسټي نه ګریجویټ شو. د ابټین هیز میډیکل ډیګري واغسته. هی بیکیم لیکچر په یونیورسټي کې بیا لیکچرر شو او زیات تر کار چې کوم دی د په سایکو انالیسیس باندې کړو چې دا خلکو د بیهیویر چې کوم دی دا ایکسپلین کی. صحیح شو. دا ایکسپلور کی او دا کم خلک چې منټلی ایل دي که نه دا د کم سیزونه د وجې ایل دي. نو دا خبرې د چې کوم دی څوک په سایکو انالیسیس کې د مخې له راوړي. on the base of his work he viewed as a father of psychology. نو د ته بیا د دې خبرو د وجې father of psychology وي او دا بیا چې کوم دی ډیډ شو په څو کې په 1939 کې د جا کینسر. صحیح شو. دې د وجې چې کوم دی سیګمنټ فریډ په حق ورسېدو. اوس نیکسټ سلایډ کې موږ ته وایي که نه ټایپس اف تھراپیز. د چې کوم دی ټایپس اف تھراپیز ښودلي دي. ټایپس اف تھراپیز د کوم ښودي سایکو انالیسیس یو نیم ورکو بل سایکو انالیټیک نیم ورکو بل سایکو ډاینامیک ورکو. صحیح شو. نو سایکو انالیسیس چې کوم دی که نه دا یو سیشن دی چې په یو ویک کې چې کوم دی 4 to 5 سیشن به کوي که نه. دا هغه کسان لکه چې د هغوی بیهیویر چې کوم دی هغه ایکسپلین کړي د بیهیویر څنګه دی. صحیح شو. د دا بیهیویر ولې داسې دی او بله خبره دا چې چېرته دا منټلی ایل وي نو چې دا منټلی ایلنس د څه د وجې دی. په دې سیشن کې داسې که نه چې د فری اسوسییشن ملاو شي. پری اسوسییشن داسې مطلب که نه چې دله دا اختیار ورکړی شي چې ته خپل تاټس خپل فیلینګ خو فریلی چې کوم دی ووایه چې ستا په ذهن کې سم دي بس هغه دله اختیار ورکړي هغه ټول هر څه ایسته ووایي. صحیح شو. دې ته وایي فری اسوسییشن. نو دې تھراپي ته مونږ وایو سایکو انالیسیس ته مونږ وایو. اوس دویم نمبر چې کوم که نه هغه سایکو انالیټیکو نو دا په ویک کې 1 to 3 سیشنز کیږي او ټاک تھراپي دی. نو دا ټاک تھراپي او فری اسوسییشن دا یو شی دی خو دا ټاک تھراپي دا لږ ډیر زیات چې کوم دی یو براډ ټرم دی مطلب په دې کې ټول سیزونه راځي. فری اسوسییشن مونږ لکه د یو سیز په باره کې مونږ هغه نه ډیټا اخلو. صحیح شو. ډیټا اخلو هغه مونږ ته د یو سیز په باره کې نورم ایکسپلینشن کوي. او ټاک تھراپي داسې وکړو چې د هر یو سیز په باره کې هغه تا ته وایي لګیا یې درته هر یو سیز په باره کې کوېسچن کوي او خپل فیلینګ خپل تاټس او خپل هغه هر څه تا ته چې کوم دی وایي. صحیح شو. دې ته ټاک تھراپي. نو دا په یو ویک کې چې کوم دی 1 to 3 کې. بل دی سایکو ډاینامیک. سایکو ډاینامیک چې کوم دی دا هم یو تھراپي دی. صحیح شو. په دې کې مونږ څه چل کوو چې کوم فوبیا ده چې دا کس چې کوم دی دا د کوم سیزونو نه یریږي د کوم سیزونو نه یره ده او بله دا ده که نه چې د دا چې کوم فیلینګ کېږي د یاري والا دا کوم فیلینګ کېږي سکیری فیلینګ دته کوم کېږي که نه دا دته ولې کېږي دا د څه د وجې کېږي. نو دې باره کې مونږ تھراپي کوو. او بل چې کوم دی که نه ټرانسپیرنس دې ته وایي که نه چې کله ته خپل فیلینګ دا ټرانسفر کې بل څه ته بل طرف ته ټرانسفر کې. صحیح شو. نو داسې قسم طریقې ته مونږ وایو ټرانسپیرنس ته وایي خپل فیلینګ چې کوم دی هغه ټرانسفر کې. نو دې تھراپي ته مونږ وایو سایکو ډاینامیکو. او دا چې تاسو ته کوم ښکاري که نه دا دی سیګمنټ فریډو. ښه ښکلې ډډې والی ده په صوفه کې ناست دی سګرټ یې لګولی دی په سور کې ناست دی.
اوس په نیکسټ سلایډ کې چې کوم دی مونږ دا وایو دا کم تھراپیز چې مونږ وویل که نه د دې دپاره اوس سایکو انالیټیکل میتډز دي صحیح شو چې کوم میتډ دي داسې د هغې میتډ په ذریعه مونږ دا تھراپي کوو نو د هغې دپاره چې کوم دی اولنی سیز څه شی دی چې کوم انالیټیک فریم ورک دی هغه مینټین ساتل دي صحیح شو انالیټیک فریم ورک څه ته وایي مطلب چې دا کومه تھراپي ته کې کوم سیشن سټارټ کې د هغې سټارټینګ ټایم او انډینګ ټایم چې معلومي صحیح شو بله خبره دا ده که نه چې ته چا سره د کوم پیشنټ چې تھراپي کېږي که نه چې هغه ته دا خبره پته وي چې زمونږ په منځ کې دا کومې خبرې کېږي دا ټول کانفیډینشل دي نو داسې نور هم داسې څیزونه دي چې هغه په انالیټیک فریم اپ ورک کې دننه دي نو د دې به خیال ساتي صحیح شو دا میتډ دی بل چې کوم دی که نه بل میتډ دا دی فری اسوسییشن دی فری اسوسییشن دې ته وایي که نه چې پیشنټ له بالکل فری ویل ورکه چې هغه په ذهن کې څه دي د هغه چې کوم انکانشیس مایند دی بالکل هغه ځان بالکل راوسپړي او تا ته هر یو څیز وایي هر یو فیلینګ هر یو ایموشن تا سره شیر کړي صحیح شو په دې کې بیا راځي موږ سره هپنوسیس دې ته وایي که نه هغه بالکل چې کوم دی هغه ته یو داسې ډیپ ریلیکسیشن او داسې اټینشن هغه ته میلاو شي که نه چې هغه بالکل اوپنلی لګیا شي صحیح شو د دې دپاره چې د هغه چې کوم انکانشیس مایند دی په هغه د ده په ذهن کې چې کوم څیزونه دننه دي او هغه هایډ دي د هغې د وجې چې د ده دا بیهیویر داسې غلط دی یا چې کوم دی دا منټلی ایل دی که نه چې هغه ته د ټولر څه وایي دې ته وایي هپنوسیس او کیتارسیس دې ته وایي که نه کیتارسیس چې د هغه په ذهن کې کوم ایموشنز دي که نه هغه ټوټل ووایي او هغه ته ریلیف میلاو شي دې ته وایي کیتارسیس بل میتډ چې کوم دی هغه دی انټرپریټیشن اوس هغه یو خبره کوي صحیح شو او ته بیا په هغې کې کوېسچن وکړي د هغې نور هم وضاحت وکړي نور هم وضاحت کېږي او هغه څیز چې کوم دی نور چې کوم دی ایکسپلین کېږي ایکسپلور کېږي او هغه خپل ایموشن تاسو څه کوي هغه شیر کوي دا هم یو میتډ دی بل دی ډریم انالیسیس کول دي ډریم انالیسیس چې کوم دی د خوب چې کوم دی تجزیه کول دي د خوب څنګه دی نو په هغې کې یو راځي منیفیسټ کنټینټ راځي یو پکې لیټنټ کنټینټ راځي لکه د دې اگزامپل داسې دی که نه لکه یو کس دی هغه خوب ویني او په خوب کې چې کوم دی څه ویني سنیک ویني صحیح شو سنیک ویني نو دقه چې کوم دی دا منیفیسټ کنټینټ دی ایکچوال ایونټ دی په ډریم کې اوس بیا چې مونږ وایو که نه د دې خوب تعبیر څه دی لیټنټ کنټینټ چې کوم هیډن میسج دی په دې دغه کې نو دغې ته مونږ څه وایو دې ته مونږ وایو لیټنټ کنټینټ هیډن میسج ان ډریم بل دی مونږ سره انالیسیس اف ریزسټنس اوس ته کله فرض کړه یو سینسیټیو ټاپک چې کوم دی روان دی او هغه چې کوم دی دا پیشنټ هغې نه ایوایډ کوي هغې نه اخوا دېخوا دانګي را دانګي مطلب چې هغه نه اوري هغې نه ایسته اخوا کېږي هغه اپوز کوي هغه ټاپک نو دقه ځای ته به ته خیال کوې چې دا د پیشنټ چې کوم دی ریزسټنس کوم ځای کې کوي نو دا هم چې کوم دی یو طریقه ده بل چې کوم دی ته به انالیسس کې د ټرانسپیرنس پکې صحیح شو ټرانسپیرنس دا پیشنټ چې کوم دی که نه دا په خپله باندې چې د ده په مایند کې کوم ته چې کله هغه له داسې ریلیکسیشن ماحول ورکړي دغه شان اټینشن ورکړي هغه به په خپله چې کوم دی هغه خپل انکانشیس مایند کې چې د ده سم دي که نه هغه ټول فیلینګ هر څه به تاسو شیر کړي هر څه به چې کوم دی هغه تھراپسټ له ورکوي صحیح شو دې ته وایي انالیسیس اف ټرانسپیرنسي هغه ټول فیلینګ تا سره څه کړي هغه ټرانسفر کړي دغه ته نیکسټ بیا موږ سره دی که نه فریډین سلیپ دی فریډین سلیپ په څه ته وایي فریډین سلیپ داسې که نه کله ناکله داسې چل وشي که نه چې زمونږ ذهن کې لکه بل څه مطلب دا چې هغه ته خبرې کې که نه او مسټیکنلی ستا د خولې نه چې کوم دی یو بل څیز وي مطلب چې لکه هغه ستا په میموري کې موجود وي صحیح شو لکه څنګه لکه ته د یو کس ته اواز کې صحیح شو یا تا سره یو کس دی هغه ډېر ټایم نه تا سره موجود دی صحیح شو هغه تا نه لاړی چې لاړی او د هغه په ځای بل یو کس رالی که نه او ته ایسته مسټیکنلی هغه ته اواز وکړي د هغه بل په نوم باندې نو دې ته وایي فریډین سلیپ ځکه چې د هغه سم دي که نه نو هغه ستا په ذهن کې موجود دي نو د هغې د وجې ستا دا بیهیویر چې کوم دی دا چینج شو نو دې ته موږ وایو فریډین سلیپ وایو صحیح شو اوس موږ سره 8 نمبر چې کوم دی هغه موږ سره دی رورسچیچ انک بلاډ دی صحیح شو په رورسچیچ انک بلاډ کې داسې چلي که نه داسې یو بورډ شان چې کوم دی پیشنټ ته وښیي او په هغه بورډ باندې چې کوم دی دته مختلف انک واله چې کوم دی که نه شیپس جوړي مختلف کلرز به ته جوړي او دته مخامخ کړي او دته ووایي که نه چې په دې باندې څه دي د ده صرف پرسنالټي ګوري د ده چې کوم دی د ده په ذهن کې څه دي هغه ټول هر څه چې کوم دی دا دغه ټایم کې دته څه کړي پیشنټ چې کوم دی وایي نو ګوري چې د ده په ذهن کې څه دي د ده
د اوس دغه ځای کې څه ګین کړل صحیح شو. نو د دا پرسنالټي چې کول لپاره چې کوم دی دا یو ټیسټ کوي رورسچیچ انک بلاډ ولا کوي صحیح شو. بیا دی که نه موږ سره د دوه څیزونه دي، یو د ډیفینس میکانیزم دی، بل د فریډز ډیولپمنټل سټیجز دي. ډیفینس میکانیزم څنګه یې ګوره، کله نا کله چې کوم دی که نه داسې چل وشي چې پیشنټ ته سټریس وي یا انزایټي وي یا داسې انکمفارټیبل ایموشنز وي د سره صحیح شو، د هغې د کمولو دپاره دا چې کوم دی طریقې کوي، او دقې طریقو ته مونږ وایو ډیفینس میکانیزم. لکه څنګه کوي، یا وایي که نه چې بس لکه اوس دا اوس لکه فرض که سټریس کې دی نو بس وایي یو څیز په سټریس کې اچولی نو دا وایي که نه بس پرېږدی، بس ډینایل یې کړي، وایي پرېږدی بس په شړه کې وله. او بل چې کوم دی که نه یا داسې چلو کې چې بس ځان ته ووایي که نه چې بس خیر دی زه بس دا ښه و چې ما سره داسې وشو. نو د ځان د هغه سټریس انزایټي کمولو لپاره چې کوم دی دا داسې قسم میکانیزمز کوي، نو داسې قسم میکانیزم ته مونږ وایو ډیفینس میکانیزم. بل دی فریډ ډیولپمنټل سټیجز. اوس فریډ ډیولپمنټل سټیجز کې چې کوم دی که نه فریډ دا وایي که نه چې ماشوم پیدا کېږي، د پیدا کېدو نه واله درته چې د ده ایج د ده څومره ډیولپمنټ کېږي، د ده ایج سیوا کېږي، نو د ده چې کوم دی ډیولپمنټ کېږي، او د ده باندې مختلف قسم پیزز راځي، او په هغه پیزز کې چې کوم دی د ده مختلف څیزونو ته انټرسټ وي. اوس هغه انټرسټ کم دی نو هغه به مونږ اوس وایو په فریډ ډیولپمنټل سټیجز کې. اوس په دې سلایډ کې مونږ وایو که نه فریډ چې کوم ډیولپمنټل سټیجز پیش کړي دي که نه، په هغې کې کم دي. اول پیزز دي صحیح شو، پیزز، بیا ایج دی، بیا فوکس دی. اوس پیزز کې چې کوم دی مونږ سره دی اولنی دی اورل دی، بیا انل دی، بیا پیلک دی، اوډیپل، بیا لیټنسي دی، او اخر کې بیا جینیټل دی صحیح شو. اورل پیز چې کوم دی که نه دا په کم ایج کې سټارټ کېږي، د برت ټو 18 منث، برت نه والی د 18 منث پورې چې کوم دی داسې د اورل سټیج دی. دې ته د اورل ځکه وایي که نه چې په دې ټایم کې په دومره ایج کې د ته چې کوم ټینشن ملاویږي، کوم خوشحالي ملاویږي، ګریټیفیکیشن ملاویږي، دا ورته د ماوث، لپس او د ټنګ نه ملاویږي. او په دې کې دا څه کوي، په دې کې دا بایټینګ کوي او سکینګ اکټیویټیز کوي صحیح شو. نو که دې ماشوم ته دا کوم ټینشن ملاوي، ګریټیفیکیشن ملاویږي، دا به د دې څیزونو د وجې ملاویږي. دې ځکه چې کوم د دې ته څه وایي دا اورل پیز دی. بیا دی که نه وایي په دې کې ایډ چې کوم دی دا کامن دی. ایډ څه ته وایي، لکه ماشوم چې ضد کوي، وایي لکه دا یو څیز دی دا اوس ماله واخله او اوس یې راله واخله، نو دا کوم دا ضد چې کوم کوي که نه، نو دا څیز په ماشوم کې د برت نه موجود دی، دې ته مونږ وایو ایډ. بل دی ایګو. ایګو چې کوم دی دا پکې رو پیدا کېږي، رو پکې پیدا کېږي که نه، مونږ چې ورته انا وایو صحیح شو. روډیمنټري سټرکچر وي، روډیمنټري سټرکچر دې ته وایي ابتدایي ډانچه، مطلب هغه لږ ایګو پکې، خو لکه پوهېږي دومره نه صحیح شو. پریزنټ ایټ برت، لکه د ایډ او د ایګو به اگزامپل چې داسې والم که نه، لکه فرض که کلاس کې یو ماشوم دی او هغه چې کوم دی هغه وږی شوی دی او هغه سره لنچ باکس شته صحیح شو. نو وږی دی او هغه چې کوم دی ډایرکټ ایسته راوالي که نه، خوراک ایسته کلاس ټایم کې ایسته وکړي که نه، دا شو ایډ. دا مطلب چې هغه وږی شو، په دغه ټایم یې چې کوم دی هغه ریسپانس وکړو، بس ضد یې هغه کار یې وکړو. اوس چې کله دا چې کله داسې چل وکړي که نه، ایګو اوس ته وایي، ایګو به دا داسې چل کوي که نه چې دا به وایي که نه صبر وکړه، اوس لنچ ټایم شي نو دا به بیا زه خورم، اوس یې نه خورم. نو دا دکې چې کوم دی دې ته مونږ وایو ایګو، مونږ وایو صحیح شو. هغه تینکینګ وکړي چې اوس دا کار د دې کار اوس دا ټایم دی که نه دی صحیح شو، دې ته مونږ وایو ایګو. نو دا ایګو چې کوم دی دا برت ټایم کې لږوي، دا روډیمنټري سټرکچر وي، ډانچه صرف وي صحیح شو، لا دومره پکې پیدا شوي نه. دویم چې کوم سټیج دی هغه مونږ سره دی انل دی، او انل چې کوم دی د 18 منث نه واله ته 36 منث پورې چې کوم دی دا یي صحیح شو، ایج کې وي. په دې کې چې کوم دی دا انل ورته ځکه ویلی که نه چې په دې ټایم په دې پیس کې چې کوم دی چې کوم سورس اف انټرسټ دي که نه، کوم ګریټیفیکیشن دته ملاویږي، هغه د انس نه ملاویږي، او سراونډینګ ایریاز چې کوم وي که نه دته دغه ځایونه نه ملاویږي. او دا چې کوم دی ټوایلټ ټریننګ کوي، په خپله ټوایلټ ته ځي او چې کوم دی خپله باندې ځان صفا کولی شي، ځان صفا کوي، دا ټریننګ چې کوم دی د روان ولونټري سپیکټ کنټرول کېږي صحیح شو، از ریکوایرډ. دغه ټایم کې چې کوم دی دې پیس ته مونږ وایو انل پیز ورته وایو. بل دی مونږ سره پیلک یا اوډیپل صحیح شو. دا پیلک ټکی چې کوم دی دا د پیلوس نه وتی، دا ګریک ورډ دی، د پینس نه وتی صحیح شو. او دا اوډیپل ټکی چې کوم دی یا به یاد ساتي که نه، ګریک یو میت دی، یو کسو د هغه نیم اوډیپل ریکس نوم یو، نو هغه داسې چل کړی و چې هغه خپل پلار چې کوم دی خپل پلار یې وجلی او خپل مور سره یې واده کړی و،
ځکه چې هغه ته دا ښه نه لګېدل چې زما پلار دی زما مور سره خواته نږدې کېږي صحیح شو. د هغې د وجې د خپل پلار ووجو مور سره چې کوم دی څه وکړو واده وکړو. دا اوډیپل چې کوم دی دا د هغه ځای نه راغلی. اوس به تاسو پوه شئ په دې له اوډیپل ولې ورکړی. نو 3 to 5 years چې کوم دی 3 to 5 years دا ایج چې کوم دی په دې دا پیز وي صحیح شو په 3 to 5 ایج کې. اوس چې کوم دی په پیلیک او په اوډیپل کې چې کوم دی صحیح نو فوکس چې کوم دی فوکس اف انټرست چې کوم دی هغه څه شي هغه جینیټل وي. چې کوم جینیټل آرګنز دي که نه ټوټل فوکس چې کوم دی هغه په دغه ځایونو وي سټیمولیشن باندې وي او ایکسایټمنټ باندې وي. دغه شیزونو باندې چې کوم دی دوی څه وي ټوټل فوکس وي. دته چې کوم انټرست د دې چې کوم انټرست وي د دې چې کوم سټیمولیشن ملاوي ایکسایټمنټ ملاوي هغه د څه نه ملاوي هغه د جینیټل نه ملاویږي صحیح شو. نو او صحیح چې کوم د دواړو سیکسز دپاره چې کوم دی لکه میل او فیمیل دواړو دپاره چې کوم انټرست وي که نه هغه صحیح هغه پینس وي. سورس اف انټرست چې کوم دی هغه څه شی دی هغه پینس دی. او ماسټربیشن چې کوم دی دا کامن دی. پکې ماسټربیشن داسې که نه چې د هینډ په ذریعه لکه مونږ ته سمپل چې کوم دی دې ته هینډ پریکټس هم ویلی کېږي صحیح شو. د هینډ په ذریعه چې کوم دی سیکچوال اکټیویټي کول دي. او بل چې کوم دی په دې کې دا راځي که نه پینس انوي راځي صحیح شو. دا زیاتر په چا کې په ګرلز کې وي. په ګرلز کې صحیح پینس انوي او په بوایز کې چې کوم دی اوډیپل کمپلیکس وي. پینس انوي څه ته وایي؟ پینس انوي دې ته وایي که نه چې ګرلز چې کوم ګرلز دا وش کوي چې زمونږ دی پوزیز ټو پینس صحیح شو چې پینس دی وي صحیح شو زمونږ دی د پینس وي. دا یو قسم سوچ دی د فریډ صحیح شو. نو پینس انوي دې ته وایي. او اوډیپل کمپلیکس دې ته وایي که نه چې دا ماشوم چې کوم دی که نه دا الک دا غوی که نه چې زما د پلار چې کوم دی دا د مور سره ولي کېني صحیح شو. دا غواړي چې زه د اپوزیټ پیرنټ سره چې کوم دی زه د میری وکړم زه د واده وکړم او دا زما چې کوم دی سیم والا چې کوم پیرنټ دی دا د مونږ له خوا نه راځي صحیح شو چې دنه ځان چې کوم دی څه کړو دا بری کړو. نو دا اوډیبل کمپلیکس چې کوم دی دا په بوایز کې په دې ایج کې راځي. او اینډ ګرلز کې مې خو لکه بوایز کې چې کوم دی دا ډېر وي. بل چې کوم دی مونږ سره دی لیټنسي پیز دی صحیح شو. په دا چې کوم دی کوم ځای نه سټارټ کېږي د 5 نه والې د 11 پورې 13 ایئرز پورې وي. په دې کې چې کوم دی دغه قصه ختم شي د اوډیبل کمپلیکس والا دته دا پته ولګي چې دا دواړه زمونږ پیرنټس دي دا دواړه زمونږ خیال ساتي دا دواړه زمونږ دپاره دي او دا دواړه زمونږ دي صحیح شو. نو دا اوډیبل کمپلیکس دا قصه دې ځای کې ختم شي صحیح شو. اوس چې د کوم سیکچوال ډرایو دی که نه د 5 نه 11 ایئر په د کوم سیکچوال ډرایو دی دا چینج شي څه ته دا سوشلی اپروپریټ اکټیویټیز مطلب سکول ورک ته لاړ شي او سپورټس ته چې کوم دی دا ورو چینج کېدل سټارټ شي. بل په دې کې چې کوم دی سوپر ایګو سټارټ شي. سوپر ایګو فارمیشن دې کې سټارټ شي. سوپر ایګو دې ته وایي که نه چې دا وپېژني او دا کار اوس ټیک دی دا کار غلط دی رایټ او رانګ وپېژني دې ته مونږ وایو سوپر ایګو. اوس جینیټل پیز کې څه وایي او دا چې کوم د لیټنسي پیز چې کوم دا فاینل سټیج د سایکو سیکچوال ډیولپمنټ چې کوم فاینل سټیج دغه. اوس جینیټل پیز چې کوم دی دا لاست پیز دی صحیح شو 11 نه 13 ایئر پورې دا دی صحیح شو. په دې کې دا وایي که نه په دې کې سټارټ شي پوورټي سټارټ شي او چې کومه بایولوژیکل کیپیسټي ده د ارګیزم هغه پکې پیدا شي. ارګیزم دې ته وایي که نه چې د کې د ټرو انټیمیسي چې کومه کیپیسټي ده هغه پکې پیدا شي. هغه ټرو انټیمیسي مطلب چې خپل پارټنر سره چې کوم تعلقات وي د هغه جوړولو هغه کیپیسټي د کې پیدا شي صحیح شو. نو هغه کېږي په کوم یو کې په جینیټل پیز کې کېږي. دا و د فریډز ډیولپمنټل سټیجز. اوس په دې نیکسټ سلایډ کې چې کوم دی فریډز چې کومې تیریز پیش کړي دي په هغې کې مونږ یو تیوري وویله سایکو انالیټیک تیوري مونږ ویله. اوس په سایکو انالیټیک تیوري کې چې کوم دی مونږ به یو وایو دای پارټس دي صحیح شو. اولنی پارټ پکې دی مونږ به وایو سټرکچر تیوري به وایو. په سټرکچر تیوري کې به مونږ ایډ وایو مونږ به پکې ایګو وایو مونږ به پکې سوپر ایګو وایو چې په دې کې فرق څه دی او دا وایي څه دی صحیح شو. دا به مونږ په نیکسټ سلایډ کې به ایکسپلین کوو. بل چې کوم دی که نه په دې سایکو انالیټیک تیوري کې به مونږ وایو لیبایډو تیوري یا ډرایو تیوري به ورته مونږ وایو صحیح شو. په دې تیوري کې چې کوم دی فریډز چې کوم دی څه ویلي دا ویلي که نه چې د هیومن چې دا کوم بیهیویر چینج کېږي د دې نه شاته د سیکچوال ډیزایر د سیکچوال ډرایو چې کوم دی څه رول دی صحیح شو. دا ایکسپلینیشن یې په لیبایډو تیوري کې فریډز کړی صحیح شو. بل چې کوم دی ټوپوګرافیکل تیوري اف مایند ده
اول ته ټوپوګرافي وپېژنه. ګوره کوم څیزونه چې نیچرل دي یا مین میډ دي د هغې به خامخا فزیکل فیچرز دي که نه. اوس د هغې فزیکل فیچر چې کوم دی سټډي کول یا د هغې ریپرزنټیشن کول دې ته مونږ وایو ټوپوګرافي ورته وایو. صحیح شو. نو اوس دې ځای کې خبره ده ټوپوګرافیکل تیوري اف مایند ده. نو اوس به د مایند مونږ چې کوم دی کوم فزیکل فیچرز دي د ده څه کار دی صحیح شو هغه د هغې به مونږ سټډي کوو. صحیح شو. نو په هغې کې به مونږ څه سټډي کوو؟ په هغې کې به مونږ د مایند چې کوم دی کانشیس به ګورو، پری کانشیس لیول به ګورو، مونږ به انکانشیس ګورو چې دا څه ته وایي او په دې کې ډیفرنس څه دی. صحیح شو. دا به مونږ په نیکسټ سلایډ کې وایو. بل چې کوم دی تیوري اف نارسیسزم ده. نارسیسزم چې کوم دی دا وپېژنه یو کس دی د هغه ځان سره بې حد زیات لف دی. صحیح شو. د ځان سره زیات محبت دی، د خپل ریسپیکټ سره پیژني، د بل چا ریسپیکټ نه پیژني. بس هر یو څیز چې کوم ځای کې هم خبرې نو چې هغه ځان ته هر یو څیز ځان ته اشاره کوي. صحیح شو. نو دې په باره کې چې کوم دی د سیلف لو په باره کې چې کوم دی کوم تیوري فریډ پیش کړې وه هغه وه تیوري اف نارسیسزم ده. صحیح شو. نو اوس راځو نیکسټ سلایډ ته. اوس په دې سلایډ کې چې کوم دی موږ سره دی ټرمز دي. صحیح شو. هغه دی ایډ دی او ایډ دی، ایګو ده او سوپر ایګو ده. د دې دوانو د دې تریز دپاره چې کوم دی زه اګزامپل اخلم. یو کس دی هغه په لار روان دی، هغه نه والټ پرېوتو. صحیح شو. بټوه ترې پرېوته او شاته ورپسې یو بل کس سره روان دی، هغه دا والټ راواغستو. اوس دا چې کوم دی که دا به درې سوچونه کوي. اولنی سوچ به دا کوي که نه چې دا والټ زه راوالم ډایرکټ خپل جیب کې کېږدم، زه به خوشحاله شم، ځکه دې کې پیسې دي، ما ته به چې کوم دی فایده ورسي او دا چیز ما ته اوس په دقه ما ته په کار و، بس زه لاړم. صحیح شو. دا زما شو څه دا ایډ شو. صحیح شو. دې ته وایي ایډ. دا کوم چې دا ډایرکټ ستا لکه خبره پکې چې آی وانټ اټ ناو، دا خبره پکې بس دا ما ته په کار و، ما ته میلاو شو. دویمه خبره پکې دا وکړه دا سوچ کولی شي دا کس چې ټیک د دې نه خو ما ته فایده رسي، خو دا چیز چې کوم دی دا خو بیماني ده، ما ته ښه پته ده چې دا د هغه کس نه پرېوته، دا هغه له ورکول پکار دي. نو ده سوچ وکړو. هغه ریالټي چې کوم دی هغه ریالټي کې چې کوم کار ریالټي کې وي که نه هغه سوچ وکړو، تھینکینګ یې وکړو، دا په دې نتیجه ورسېد چې دا چې کوم دی څه دی دا بیماني ده. صحیح شو. نو دا کوم سوچ چې ده وکړو دا د ایګو. صحیح شو. او بل دی سوپر ایګو. سوپر ایګو دې ته وایي که نه چې څنګه هغه نه پرېوتو دا زر واره له راواغستو هغه له ډایرکټ ورکړو. دته دا پته و چې دا کار چې کوم دی دا څه دی دا رانګ دی. نو د رایټ طرف ته لاړی. نو چې کله رایټ او رانګ ډایرکټ چې کوم دی ډیفرنس کوي که نه هغه بیا راځي په سوپر ایګو کې. نو ایډ ایګو او سوپر ایګو کې دا فرق و. اوس دې نه بعد چې کوم دا نیکسټ ټرمز دي که نه یو دی انکانشیس، بل دی کانشیس، بل دی پری کانشیس. د دې دپاره به زه یو داسې اګزامپل واخلم که نه فرض که زما یو ملګری دی صحیح شو د هغه برډ ډے ده. برډ ډے ده. په برډ ډے کې داسې چل وشو چې مخکې د دې نه مخکې چې کومه برډ ډے شوې وه که نه په هغې کې زما د سره کنفلیکټ راغلی او د سره زما بحث شوی و په برډ ډے باندې یا په ګفټس باندې یا چې کوم دی په کیک باندې په څه باندې شوی و. صحیح شو. نو چې کله اوس د ده برډ ډے را نږدې شوه که نه نو د دې دا برډ ډے دا ډیټ چې کوم دی دا زما په ذهن کې موجود دا هیډن و، ما ته هغه فیلینګز هم موجود کوم چې هغه بحث ما کړی نو دا زما په انکانشیس مایند کې هغه هر څه سټور و. نو چې کله د ده برډ ډے راغلی نو د هغې د وجې زما بیهیویر کې چینج راغلی. نو چې بیهیویر کې چینج راغلی هغه کوم څیزونه چې زما ذهن کې چې کوم دی مایند کې کوم هیډنز وو نو هغه څیزونه چې کوم دی زما بیهیویر کې چینج راوستو نو دې ته موږ وایو انکانشیس. صحیح شو. دا انکانشیس شو. بل دی کانشیس. اوس فرض که د ده برډ ډے ده صحیح شو او زه بیزي یم، زه یم بس پرېږدوه دا زه بیزي یم او بس دا مه یادوه دا برډ ډے مرډ ډے پرېږدوه، برډ ډے پکې چا راوستي. نو دې ته چې کوم دا وایي که نه دا اوس کانشیس، دا ما خپل کنټرول کې و چې زه چې کوم دی برډ ډے نه یادوم او زه خپل کار کې بیزي یم او زه خپل کار کوم، برډ ډے سره زما کار نشته. اوس دا کانشیس و. اوس پری کانشیس ته وایي زه فرض که کار کوم که نه او ما ته یاد نه وي او एकदम راته راشي الله زما د ملګري چې برډ ډے وه نو دا چې کوم دا ما ته ریکال شو هغه مخکې دا برډ ډے شوی و نو په دې ډیټ دلته دا ډیټ رایاد شو په دې باندې چې کوم دی برډ ډے نو دې ته وایي پری کانشیس. اوس په تاسو لږ چې کوم دی په دې چیز باندې رسېدلي نو په ایډ کې موږ ته چې کوم دی پلیژر پرنسپل ملاویږي، موږ ته هغه ټایم کې چې کوم دی خوشحالي ملاویږي. صحیح شو. دا پرایمري پروسس دی تھینکینګ دپاره وش فلفلمنټ چې لکه موږ چې هغه بټوه ومنته که نه هغه والټ چې موږ ومنتو بس ډایرکټ چې کوم دی جیب کې کېښودو هغه وشي چې کوم دی پوره شو قسم خوشحاله شو. صحیح شو. په دې کې به چې کوم دی ماشوم به څه چل کوي لکه ماشوم کې چې کوم دی دا د برت نه وي. صحیح شو. هغه یو څیز غواړي نو هغې لپاره جاړي نو هغه وایي ماله به اوس دا یو څیز الي دا ماله اوس په دې ساعت ویلې نو چې کوم دی هغه څه وایي آی وانټ اټ ناو انسټنټ ګریټیفیکیشن خوشحالي ته وایي. صحیح شو. دلته ډېر زر خوشحالي په دې څیز کې میلاویږي چې هر څیز ورته زر میلاو شي. د دې مثال لپاره چې کوم دی دوی ورکړی دی یو
آیسبرګ یو انالوګي ورکړی صحیح شو. نو په هغې کې ویلي که نه وایي د دې انکانشیس مطلب دا دی که نه چې یو آیسبرګ دی که نه د آیس یو داسې یو غټ چم دی. دا چې کله په اوبو کې واچوي نو څه پارټ چې کوم دی لاندې په اوبو کې او څه بری. نو دا کوم چې لاندې په اوبو کې دا خو موږ ته پته ده چې د دې څه پارټ چې په اوبو کې هم دی خو ښکاري نه نو هیډن دی. نو هغه اګزامپل یې ورکړی د انکانشیس. نو انکانشیس چې کوم دی دا اګزامپل ورکړي چې کوم پارټ د آیسبرګ په اوبو کې دننه. نو پارټ اف د آیسبرګ دیټ از سبمرج انډر واټر. د دې هسې اګزامپل یې ورکړی صحیح شو لکه هسې انالوګي شان ده چې په دې طریقې سره بیا ته یادې. بل مونږ ووایو ایګو. نو ایګو کې کو تاسو ته یادي کنه ما والټ ویل کنه والټ په باره کې هغه سوچ وکړو دا ټیک ته ما ته خوشحالي ملوي شي ما ته زما په کار وشي خو نه دا چې کوم دی غلط کار دی. نو د ریالټي کې چې کوم دی سوچ وکړو ریالټي کې کار څه دی صحیح شو دا هغه نقصان وشي دا هغه په باره کې ما سوچ وکړو. نو دا چې کوم دی دا په ایګو کې راغلی. د دې اګزامپل ورکړی چې کوم اګزامپل نو مطلب چې په دې کې څه اوس وات ار د ریل ورلد کانسیکوینسز اف مای اکشن. اوس چې زه دا کار کوم کنه د دې نتایج به څه چې په هغې په باره کې دا سوچ کوي چې دا هغه ته خو نقصان دی په دې کې. نو دا به چې کوم دی ریل ورلد کانسیکوینسز ته په دې کې ګوري. نو دې ته وایي ایګو. دا دی سیکنډري پروسس دی تھینکینګ. ایډ به یاد ساتي هغه پرایمري پروسس ډایرکټ صحیح شو ډایرکټ او سیکنډري پروسس مطلب ایګو سیکنډري په د ډایرکټ هم د اګدلی شو صحیح شو خو نه د سوچ وکړو دا هغې نه بعد سوچ وکړو. نو دا چې کوم دی سیکنډري پروسس تھینکینګ کې راغلی. بیا دی دا ریالټي ټیسټینګ دی دا چې کوم دی په دې کې مونږ ته پته لګي چې ریل ورلډ کې چې کوم دی څه څیزونه دي. بل د دې چې کوم آیسبرګ والا انالوګي ورکړې ده که نه نو هغه دا پارټ اف د آیسبرګ دیټ از اباو واټر اینډ اویر اف د ریالټي. اوس لکه دا کم پارټ چې د دې آیسبرګ تا ته ښکاري بره دی که نه نو هغه تا ته ښکاري یا دا سیس چې کوم دی او دا دی دا هیډن نه دی. نو ریالټي تا ته ریالټي ښایي. نو دا ریالټي چې کوم دی دا تا څوک کوي دا به ایګو. چې کله په یو کس کې ایګو وي نو هغه ته به چې کوم دی ریل کانسیکوینسز هغه ته به پته لګي چې زه دا کار کومه د دې نتایج به دی. اوس دی سوپر ایګو. نو سوپر ایګو چې کوم دی مورالټي پرنسپل دی. نو چې سوپر ایګو چا کي که نه نو دا چې کوم دی دا پرنسپل دی دا به رایټ او رانګ چې کوم دی فرق کولی شي ډایرکټ. لکه دوی اوس ویلي وټ از د پراپر وی ټو بیهیو. لکه داسې پراپر وی څه ده چې زه به بیهیو کوم د پیرنټ سره د سوسایټي سره او دته به دا هم راځي چې سینس اف رایټ اینډ رانګ به هم ته پته لګي چې رایټ او رانګ څه شي دي. دې دپاره چې کوم آیسبرګ والا انالوجي ورکړې ده هغه څه شي ده هغه د پارټ اف د آیسبرګ د آیسبرګ هغه پارټ دیټ از جسټ انډر د واټر چې انډر د واټر وي صحیح شو خو بټ کین سم ټایم سرفیس هغه بیا سرفیس ته هم راځي. پری کانشیس مطلب چې تا ته به هغه تا لکه هیډن وي. لکه ما تاسو وختي ویل په برډ ډے کې که نه چې هغه سیز د ته پته وه د ذهن کې و انکانشیس مایند کې پروت و هیډن و. نو دلته اګزامپل ورکړی جسټ انډر د واټر صحیح شو انډر د واټر به وي خو ایست بیا دې ته ریکال شي نو بټ کین سم ټایم سرفیس نو هغه ته هغه ریالټي په توګه او د دې دا سیز دی صحیح شو. نو دا آیسبرګ والا دا ورکوي چې دا نارملی چې کوم دی انډر د واټر خو دا بیا چې کوم دی څه راځي سم ټایم سرفیس له راځي. نو د سوپر ایګو چې کوم دی دا یو انالوګي ورکړې ده. اوس په نیکسټ سلایډ کې چې کوم دی فرید چې کوم رایټینګز کړي څه لیکلي کوم کتابونه لیکلي کوم څیزونو باندې لیکل کړي نو په هغې کې اولنی راځي په 1895 کې د په سټډیز اف هسټیریا باندې کړی. هسټیریا چې کوم دی څه ته وایي کله ناکله داسې چل وشي که نه چې په یو کس کې سایکولوجیکل یا فزیکل سمپټمز چې کوم دی هغه راشي خو د هغې څه کاز نه صحیح شو. لکه هغه کې داسې ایموشنز راشي که نه داسې ناګهانه هغه کې داسې ایموشنز داسې فیلینګز هغه ته راشي که نه چې د هغې هغه انکنټرولیبل وي د هغې څه کاز نه وي چې لکه مونږ ووایو چې او د دې دا کاز دی صحیح شو. نو دې ته وایي هسټیریا. نو د دې په باره کې چې کوم دی د سټډي کړې وه او د لیکل کړي وو صحیح شو. بل چې کوم دی د په 1900 کې چې کوم دی د انټرپریټیشن اف ډریمز په باره کې خبره کړې وه چې ډریمز چې خلکو ته راځي دا ولې راځي او د دې مطلب سي او د دې لیټنټ مطلب سي او د دې چې کوم سرفیس مینینګ د دې څه مطلب د دې ټول په باره کې د دې ډریمز په باره کې انټرپریټیشن چې کوم دی انټرپریټیشن مطلب تشریح کړی دی صحیح شو د ډریمز په باره کې. بل خبره دا کړې ده که نه په 1901 کې د داسې یو لیکل کړي وو که نه چې زمونږ ایوری ډے لایف چې کوم دی که نه په دې کې د سایکوپیتالوجي دې ته وایي که نه هغه ډیزیزز کوم چې د منټل سره تعلق ساتي. نو زمونږ په ایوری ډے لایف کې چې د منټل ډس آرډر کوم هم دي که نه هغې په باره کې د رایټینګ کړی صحیح شو. بلې خبره دا کړې ده که نه چې کوم جوکس دي یا چې کوم جوکس او د دې چې کوم ریلیشن دی د انکانشیس سره د انکانشیس مایند سره نو د جوکس
او د هغې ریلیشن د انکانشیس مایند سره دې باره کې د لیکل کړي په 1905 کې. نیکسټ چې کوم دی د لیکل کړي دي د 3 essays لیکلي صحیح شو on the theory of sexuality په 1905 کې چې کوم دی د 3 essays هم لیکلي دي theory of sexuality باره کې. بل چې کوم دی په 1920 کې د چې کوم دی beyond the pleasure principle د pleasure principle نه مخکې صحیح شو اسکے آگے دې نه بعد چې کوم دی به سی صحیح شو pleasure principle تا ته خوشحالي مې د هغې نه بعد به سی دې باره کې چې کوم دی د رایټینګ کړی دی. نو دا چې کوم دی دا د فریډز رایټینګ و. اوس نیکسټ سلایډ ته راځو. نیکسټ سلایډ کې چې کوم دی ورکړی کنکلوژن ورکړی د سایکو انالیټیک تیوري مونږ ویله صحیح شو ټوله نو د هغې چې کوم کنکلوژن دی په هغې کې ویلي که نه وایي there have many revisions additions to the psychoanalytic theories. psychoanalytic theories په باره کې چې کوم دی د خدای بله نور هم څیزونه داسې ایډیشنز داسې لیکل خلکو کړي داسې ریویژنز هر څیز موجود و خو د پریډز د ټایم نه صحیح شو. خو پریډز پکې څه چلو کو پریډز تیوري دا چلو کو چې د څه ایکسپلین کو د کانسیپټ اف لو ایکسپلین کو کانسیپټ اف هیټ ایکسپلین کو کانسیپټ اف چایلډهوډ ایکسپلین کو کانسیپټ اف فیملی ریلیشنشپ ایکسپلین کو کانسیپټ اف سیویلایزیشن ایکسپلین کو کانسیپټ اف سیکچوالټي ایکسپلین کو کانسیپټ اف فینټسی به یاد ساتي که نه یو کس دی پرس که هغه یو داسې سینیریو جوړه کړي که نه بس داسې هوایي شان سینیریو جوړه کړي هغه په ریالټي کې نه دي ته وایي فینټسي صحیح شو. نو دې کانسیپټ په باره کې چې کوم دی د ایکسپلینیشن ورکو او کنفلیکټینګ ایموشنز په باره کې چې کوم دی د ایکسپلین کړیو چې کنفلیکټینګ ایموشنز کم دي لکه مونږ وایو که نه هیټ او لو دا دواړه یو بل ته اپوزیټ دي دې ته وایي کنفلیکټینګ ایموشن لکه غم او خوشحالي دا کنفلیکټینګ ایموشن دې په باره کې چې کوم دی فریډز خبرې کړې وي رایټینګ یې کړی دا مونږ سره سایکو انالیټیک تیوري وه.